انتهائی محترم مسلمانان ورونو د رمضان مبارک اخرنۍ عشره شروع ده. نن تقریبا درشتمه روزه ده. شاید چې دغه د جمعې ورځ د رمضان مبارک اخرنۍ جمعه شي یا روانه یو جمعه بلم پکې راشي. محترمو دغه عشرې سره ډېر مسایل هغه تعلق ساتي چې هغه مسایلونه یو لویه مسله هغه صدقه الفطر ده. دویمه یو لویه مسله چې په دغه ورځو کې مبتدعین حضرات یو شاید دغه جمعه شي یا روانه جمعه که د رمضان مبارک په دغه اخرنۍ عشره کې نصیب شو راغله، نو په هغه جمعه کې یعنې د رمضان مبارک په اخرنۍ جمعه کې هغوی یو عمل کوي چې قضا عمرې ورته ویلی شي. او د فیسبوک او د میډیا په ذریعې سره زموږ ډېر مسلمانان د غلط فهمۍ شکار شي. د دې وجې نه د هغې په حوالې سره هم څو خبرې وضاحت په حوالې سره ذکر کوو. دریم نمبر په دغه عشره کې بیا لیلة القدر شپه د قدر چې ورته ویل کېږي د هغې هم زیات امکان وي. دغسې نور هم بعضې مسایل محترمه له دغه عشرې سره تعلق ساتي. د دې وجې نه په دغه مشهورو دوه درې مسلو باندې مختصرو الفاظو کې ستاسو په وړاندې څه ګزارشات عرض کوو. محترمو صدقة الفطر ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی دی او فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صدقة الفطر چې موږ تاسو ورته سرسایه وایو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرض کړی دی. او دې حدیث کې محترمو د هغې لپاره دوه حکمتونه ذکر شوي دي. یو حکمت هغه دا د انسان څوک چې کمزوری دی د رمضان مبارک په دغه میاشت کې خامخا د انسان نه کوتاهیانې به راغلې وي. انسان نه په دې کې بعضې کوتاهیانې دغسې شوي وي چې هغه د انسان د کمزورۍ د وجې نه د ده نه صابرېدل هغه انساني بشري تقاضا ده. ځکه انسان سره یې کمزورۍ تړلې دي، ورخلیدل انسان ضعیفه. نو د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو لپاره فرض کړي دي طهرة للصائم وطعمة للمساکین. د رمضان مبارک په دغه روژو کې چې کومه کوتاهي د انسان نه شوې کمی ورنه راغلي، مثلا د رمضان مبارک د روژو د حقوقو خیال یې نه ساتلي، د هغې د آدابو خیال یې نه ساتلي، کوم ځای کې د انسان نه کمزوریانې راغلي دا د زکات الفطر صدقه الفطر سرسایه به د هغې لپاره کفاره وګرځېږي. د دې په ذریعې سره به د هغې صفایي راشي، دا به د هغې لپاره جبیره وګرځېږي. او دویم نمبر د هغې حکمت وطعمة للمساکین، دا د مسکینانو او غریبانو لپاره به خوراک وګرځېږي. دا د اختر ورځې را روانې دي، هغوی به په دغه پیسو باندې د ځان لپاره څه کپړې به واخلي، ځان لپاره به نورو د خوشحالۍ انتظام وکړي. نو دوه حکمتونه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړله. د سرسایي یو حکمت هغه چې د روژو د رمضان مبارک په دغه روژو کې کوم نقصان هم نه راغلی د هغې لپاره جبیره وګرځېږي. او دویم نمبر چې هغه غربا هغه مسکینان به موږ تاسو له ځان سره به دغه خوشحالو کې شریک کړو. او دویم نمبر یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا د رمضان مبارک روژې معلق بین السماء والارض، دا د ځمکې او د اسمان په منځ کې ځوړندې وي. لا ينفع الا بزکات الفطر، دا بره نشي نیک عمل چې دا بره چې د قبولیت درجه حاصلوي. دا د رمضان مبارک روژې چې موږ نیولي دا د اسمان او ځمکې په منځ کې ځوړندې شرف قبولیت نشي حاصلولی الا بزکات الفطر، مګر دا سرسایه چې کله موږ ورکړو، دا سرسایه چې کله مسلمانان ورکوي صدقة الفطر، د دې په ذریعې سره هغه برخیږي او شرف قبولیت ورته حاصلېږي. او دورنګ یو بل روایت کې راځي ابن عمر رضی الله عنه راوي دی قال فرض رسول الله زکات الفطر وقال اغنهم في هذا اليوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو په دې ورځ باندې د غریبان خلک مالدار کړئ، تاسو د دې د مالدارۍ او د غنا سبب وګرځئ. تاسو هغه مالداره کولی نه شئ، لیکن څه نه څه په دې خوشحالۍ کې د ځان سره د څه وخت خپل وسه پورې تاسو شریک. او فضایل ډېر راغلي د دې په حدیثو کې. خو بهرحال صدقة الفطر پر چا باندې واجب ده؟ اول نمبر د دې لپاره شرط دا دی د په مسلمان واجب ده، په کافر نشته.
او دویم نمبر د په آزاد باندې واجب د په غلام باندې نشته نن سبا په غلامای غدور نشته لري غلامان نشته لري او دریم نمبر صاحب په مقیم باندې د دې لپاره مقیم کېدل شرط نه دی چې یو سړی مسافر دی او د نصاب خاوند دی د اختر د ورځې د سهار صبح صادق بیا مونږ ته په دې باندې واجب دی ورکول او دریم نمبر د دې لپاره بالغ کېدل هم شرط نه دی که یو ماشوم دی نابالغ دی صاحب نصاب دی د ده په مال کې به د سرسایي ورکولی شي او که دې صاحب نصاب نه دی بیا د ده په پلار باندې لازم دی چې د نابالغ بچي ته زکات الفطر ورکړي او څلورم نمبر فقهاو لیکلي دې لپاره د رمضان مبارک روزې نیول هم ضروري دی که یو سړی بیمار دی یو سړی ماشوم دی هغې روزې نه دي نیولي نو په دې سړي دې صاحب نصاب دی مال ورسره دی په دغه وخت کې دی هم دغه زکات ورکوي دغه صدقة الفطر به دی ورکوي او څلورم نمبر صاحب نصاب کېدل د دې لپاره شرط دی صاحب نصاب څه شي موږ چې وایي په چا باندې چې زکات لازم دی په هغې باندې صدقة الفطر لازم دی په چا باندې چې زکات نشته دی په هغه باندې صدقة الفطر هم نشته دی خو فرق دا دی د زکات دپاره په دغه نصاب باندې کال تېرېدل شرط دي لیکن د صدقة الفطر دپاره په دغه مال باندې کال تېرېدل شرط نه دي یو چا دغه سهار بیا مونته د اختر دغه سهار صبح صادق او د دې سره د مال ورسره د شپې ورته مال راغی بس سهار ته به صدقة الفطر واجب دی نو په دې باندې کال تېرېدل هم ضروري نه دي او حدیث کې دا راځي که په یو سړي باندې دغه لازم نه دی واجب پرې نه دی یعنې دی د نصاب خاوند نه دی د دې باوجود دې صدقة الفطر ورکړو الله رب الجلال به د دې بدل دنیا کې هم درته ورکړي او آخرت کې غوڅ نو انسان کوشش وکړي چې ځان دپاره اساني پیدا نه کړي او دغه صدقة الفطر چې د انسان وس کېږي خامخا یې ورکړي دویم نمبر محترمو د دې د ادایګۍ وخت کوم یو دی دا د اختر د ورځې صبح صادق چې داخل شو بس په انسان باندې دا لازم شو د اختر نه مخکې د دې ورکول لازم دي که یو چا د رمضان مبارک په میاشت کې ورکړو هم صحیح دي بلکې غوره او افضل دي د دې اختر نه مخکې سړی د رمضان مبارک په روژو کې دغه ورکړي چې اختر له پیغمبر ځان دپاره څه انتظام وکړي او فقهاو لیکلي که څوک د رمضان مبارک د میاشتې داخلېدو نه مخکې ورکوي نو اگر چې دغه به زکات الفطر صدقة الفطر هغه ادا شي لیکن احتیاط به دغې کې دی چې د روژې نه مخکې ادا نه کړي په روژه کې وکړي او څلورم نمبر کې یو چا د اختر د مانځه پورې ور نه کړله بلکې د هغې نه وروسته یې ورکوي نو دا سړی ګنهګار دی په دې سره ځکه د اختر د لمونځ نه مخکې ورکول پکار دي د اختر لمونځ ټایم چې راغی او تر اوسه پورې هېچا ته نه دي ورکړي دا سړی ګنهګار دی د غاړه بنده ده خو هغه په دې سره هغه ساقطېږي نه پوره ژوند او زندګي د ده په ذمه باندې به دا باقي وي د اختر نه وروسته کله هم چې ده ته رایاد شي کله هم چې ده ته احساس وشي دغه به ورکوي صرف په توبه استغفار سره به وکړي دغه صدقة الفطر به هم ورکوي او د دې سره به توبه استغفار هم کوي چې د الله ورته معافي وکړي دویم نمبر د دې مقدار څه دی نو په حدیثو کې د دې لپاره څلور حسابونه راغلي یو د کشمش وسو د دې مقدار یو ساعت دی چې دا تقریبا 3.5 کیلوګرام جوړیږي دویم نمبر د دې لپاره هغه کجوري چوالې راغلي دا یو ساعت دی تقریبا 3.5 کیلو د دې لپاره نصاب دی او دریم نمبر هغه جوار راغلي دا یو ساعت تقریبا 3.5 کیلوګرام دغه جوړیږي او څلورم نمبر هغه غنم دي کوم چې زموږ په علاقو کې عام طور موږ د هغې قیمت ورکوو دا تقریبا نیم ساعت پورې 2 کیلو دغه جوړیږي نن سبا زموږ د پېښور حساب چې کوم دی متوسط حساب چې کوم علماو لیکلی دی هغه د کشمشو په لحاظ سره 3375 روپۍ پی کې سرسایه جوړیږي 3375 روپۍ او بیا که د کجورو په حساب سره یو سړی ورکوي نو د هغې 2700 روپۍ جوړیږي 2200 روپۍ او که یو څوک د جوارو په حساب سره ورکوي بیا 450 جوړیږي 450 او که یو څوک هغه د غنمو په لحاظ سره ورکوي بیا 340 جوړیږي احتیاطاً سره 350 ورکوي خو دې کې محترمو زموږ خلکو عموما مسله دا کوي هغه کم چې کم د غنمو حسابي موږ حق ولګوو د هغې په حساب سره موږ دغه ورکوو حالانکې مسله دغسې ده هر سړی د خپل حیثیت ته کتل پکار دي او د خپل حیثیت مطابق هغه صدقة الفطر ورکول پکار دي
اوس کې یو سړي سره کروڑونه ورسره دي هغه صحیح نصاب دی د کروڑونو په مقدار کې دی مکوس دی د غنمو په لحاظ سره ورکي د انتهایي بې احتیاطي کې او انتهایي غفلت کې مظاهره کوي دا سره دا الله کروڑونه درکړي دي تر 3375 د کشمش په حساب سره ورکړي یو سړی دغه نه کمې درجه کې کروڑونه ورسره دي لکونه ورسره دي دته په کار دي چې د کشمش په حساب سره نه جوړ کړي کم از کم د کجورو په حساب سره ورکړي یعنی 2700 یا احتیاطاً سره 3000 ورکړي یا که سره د هغې نه هم کمزوری دی لکونو کې څه نه څه اوس ورسره دی نو په دغه وخت کې د جوارو په حساب سره وکړي که بیخي اخرنۍ درجه کې دی یاره د نصاب خو خاوند دی که یو سړی وایي یاره بس ما سره د عمر سره سره زما ځان نه کمزوري ده بیخي وسې نه کېږي اخرنۍ درجه کې بیا د غنمو والا ورکول پکار دی 350 موږ بیا ټول په یو تنه کې ورواچو بل ورځ د یو مولوي صاحب کلیپ مې اورېدو نو چا رالیږلو په فیسبوک باندې مې چلېدو نو هغه ډېر ښه خبره کړې وه نو چې کونسلران موسلران او دا ټوله پکې یاد کړي وو هلته خو کاټن جامې دي ما اوسلي او خو واسکټ دي ما اوسلي او خو ټوله کې ګرځېږي او بیا چې کله صدقة الفطر ورکوي هغه ته د غنمو په حساب سره ورکوي نو دغه دی پکار ګورئ او د دې اصل مقصد دا دی چې په دې سره غرباو ته خوشحالي میلاو شي هغوی مونږ د ځان سره به د خوشحالو کې شریک شو دویم د دې حکمت چې زمونږ او ستاسو د روژو کمې کوتاهي راغلي د هغې صفایي ورسره وشي نو تاسو په دویمه د سوچ وکړئ د رمضان مبارک دا میاشت چې څومره پښتنوره میاشت وه موږ مخکې یوله زمونږ کې ویلي وو څنګه چې په دې میاشت کې د هر څیز ثواب زیاتېږي دغسې په دې میاشت کې د هر څیز ګناه زیاتېږي هغه ثواب ته ورته ګورې او ګناه ته نه ګوري خامخا غیبتونه به دې کړي چغلې به دې کړي زیاتې به دې کړي د چا به دې هغه چا سره به دې ظلم کړی دا ټول څیزونه ممکن دي چې د تا نه شوي په تراویح په لمونځ کې د روژو کې په دغه کې ستا نه څه کمی راغلی نو دا خو بهترینه خبره ده د هغې لپاره جبري ګرځېږي نو څومره پورې چې وس کېدی شي هغه د خپل وس نه زیات کوشش وکړي چې هغه اعلی قیمت ته دې ورکړي او دویم نمبر دا غربا مستفا 340 او 350 روپۍ باندې په یو غریب په خوشحالو کې نشي شریک کېدی هغه که ډېر کشمشو په حساب سره د کجورو په حساب سره ورکړي شاید چې په دې سره د هغوی خوشحالو کې څه نه څه شریک شي هغه ستا سره نو کوشش سړی وکړي چې خپله غاړه په اسانه سره هغه زیات ازاده نه کړي پنځم نمبر په انسان باندې د چا طرف نه صدقة الفطر ورکول پکې ضروري دي اول نمبر د نصاب خاوند به خپل طرف نه صدقة الفطر ورکوي د ده باندې واجب دي لازم دي که د ورنکړه غاړه یې بندېږي دویم نمبر د ده نابالغه اولاد چې کوم دی د نصاب خاوند نه دی نو په پلار باندې د دغه نابالغه اولاد صدقة الفطر ورکول هم لازم او واجب دي بالغه اولاد په پلار باندې د هغې صدقة الفطر ورکول لازم نه دي البته که پلار یې ورکوي د هغه بچو د طرف نه د خپل وروڼو د طرف نه د خپل مور د طرف نه د خپل پلار د طرف نه نو دا ورباندې واجب او لازم نه دي البته ورکولی شي او څلورم نمبر مجنون او پاگل دا د نابالغه په حکم کې دی که یو چا بچی دی دا مجنون دی لیونی دی پاگل دی پر د دې پلار باندې د دې پاگل او مجنون صدقة الفطر ورکول هم لازم دي ځکه د پاگل او مجنون فقهاو لیکلي د نابالغه په حکم کې او زنانه که په خپله باندې د نصاب خاونده ده نو په ده باندې په خپله باندې خپل زکات صدقة الفطر ورکول لازم دی په خاوند باندې ورکول ضروري نه دي البته که خاوند په خپلې خوشحالۍ باندې خپل طرف نه ورکوي نو ورکولی شي زکات به چا ته ورکوي د صدقة الفطر د دې مصرف څوک دی محترمو دا هغه چا ته به ورکولی شي چا ته چې زکات ورکولی شي اسانه خلاصه دا ده چې یو سړي باندې په خپله زکات لازم نه وي یعنې په ده باندې واجب نه وي چې دی زکات ورکړي نو دغه سړي د زکات ورکولی شي دغسې صدقة الفطر ده په یو چا باندې چې خپله صدقة الفطر واجب او لازم نه وي دغه سړي ته صدقة الفطر ورکولی شي البته صدقة الفطر هغه یو طالب غریب دی هغې ته هم ورکولی شي رشتهدار دوستان ملګري هغه مسلمانان چې څومره دي هغه عاجزان دي غریبان دي هغې ته هم ورکولی شي د جومات مولي صاحب دی عالم دی امام دی هغې ته هم ورکولی شي یو ستا نوکر او مزدور دی هغې ته هم ورکولی شي خو البته دغه به ورته اجرت او مزدورۍ کمې حساب وي د به ډېر خلک وي یو چا باندې بیګارونه کوي او هغه ساتل دی ته صدقه الفطر ورکړي زموږ په بعضې علاقو کې امامان دي
تاسو دې څومره تنخواه لري وایي تنخواه خو نشته خو سرسایه خله تر ورډي سره 50 سره نو د دې مطلب دا چې موږ د امام پر صدقه الفطر دا ورته تنخواه کې ځای وو دغه جایز دي خیره ورسره وکړه عالم ته ورکړه د هغه دیندارۍ د وجنه امام ته خپل ورکړه قاضي صاحب ته ورکړه ستا بچو ته سبق وایي کوم ستا په کور کې کار کوي نوکر چاکر مزدور هغه ته ورکړه دا هغه سره ستا ښېګړه ده لیکن په دې وخت دا ورته په زکات کې مه حساب وه دا ورته په تنخواه کې مه حساب وه د دې د وجې نه په هغه باندې زیاتې بوج مه ور اچوه هسې نسته ورباندې ګنهګار به شي بدلې او وطن مو بله اهمه مسله په دې وخت کې راځي د صدقة الفطر په دې ورځو کې موږ ته ډېر ټلیفونونه هر کال زه واټساپ پر ذریعې رابطې ویل یو سړی په سعودي عرب کې دی یو سړی په امریکا کې دی دا صدقة الفطر ورکوي د کوم ملک په حساب سره ورکوي نو د هغې لپاره مسله دا ده که دی اوسېږي په سعودي عرب کې د سعودي عرب چې کوم هلته د دې څیزونو قیمتونه دي د ریالونو په حساب سره به هلته ورکوي هر ځای کې ورکوي خو ورکوي به د هغه ځای په حساب سره که یو سړی په امریکا کې دی د امریکې د ډالرو په حساب سره به دی د دغه څلورو نصابونو کې قیمت لګوي مثلا کشمش دي مثلا دغه نور څیزونه دي تاسو ما نصاب وایي د هغې حساب به لګوي د هغه ځای په حساب سره به ورکړي په دې سره غاړه نه خلاصېږي په سعودي عرب کې دی یاره پاکستان کې څومره سره زر 350 د هغه ځای کې نه 350 روپۍ راولېږي دا چاته ورکړي په دې غاړه نه ساتي دی چې په کوم ځای کې اوسېږي د هغې مطابق به دی صدقة الفطر ورکړي د هغه ځای په حساب سره او دویم نمبر یو سړی په هر ملک کې دی سعودي عرب کې دی یا په دې جاپان کې دی یا دې په بل ځای کې دی بل ځای کې دی د دې نابالغه اولاد دی یا د دې پاگل او دیواني بچي دي دا د دې سره په سعودي عرب یا جاپان یا امریکا کې اوسېږي یا دې په خپله باندې زکات ورکوونکی په سعودي عرب جاپان کې دی دغه نابالغه بچي دغه پاگل مجنون بچي په پاکستان کې اوسېږي نو دغه بچو صدقة الفطر به هم د هغه ځای په حساب سره ورکوي د دې ځای په حساب سره به نه ورکوي درېم نمبر یو سړی دی په سعودي عرب کې دی په جاپان کې دی په امریکا کې دی فرانس کې دی بل ځای کې دی دی د خپل مور پلار یا دی د خپل بالغه اولاد صدقة الفطر ورکوي او د دې د اولاد چې دی دا په پاکستان کې دی دا په افغانستان کې دی نو اوس د دې لپاره مسله دا ده چې د دې د صدقة الفطر د پاکستان په حساب سره ورکول شي البته غوړه په دې کې دا چې هغه ځای په حساب سره ورکړي بیا یو سړی په سعودي عرب کې اوسېږي یا یو سړی هغه په امریکا کې اوسېږي هغه غواړي چې خپل صدقة الفطر دغه پیسې چې د پاکستان ته راولېږي دلته غریبان زیات دي دې ته ورکړي دلته یو مدرسې ته ولېږي دلته یو ادارې ته ورولېږي نو بالکل جایز دی دغه بلکې دلته مستحقین زیات دي غوره دا ده چې دلته بیا راولېږي خو ورکوي به د هغه ځای په حساب سره دویم نمبر اخري خبره په دې حوالې سره کوم بعضې تنظیمونه یې په دې وخت کې راغونډوي د قربانو په ورځو کې د سرمنې ضد غونډۍ د قربانو د سارو یا په دې ورځو کې د صدقة الفطر هغه د عید په نوم باندې یا په بل نوم په بل نوم په دې کې خیال ساتئ بعضې ادارې هغه وي چې یو خو هغه په شرعي مسله باندې نه پوهېږي دویم نمبر هغه خلک استعمالونه په غلط ځایونو کې حسابوي هغه لګوي نو دغه څیزونه چا نوم نه اخلم ما خو د مثال ویل چې ادارې د پلانکې نو هغې کې زما مطلب دا نه دی چې کومه ښه ده کومه بده ده خو هغې کې تاسو خپله پوره معلومات ورکوئ چې دا اداره صحیح ده که دا غلطه ده بدقسمتۍ نه زموږ په علاقو کې ټرسټونه جوړ شوي دي او هغه ټرسټ والا ځان نه باچس فقیر جوړ کړي د فیسبوک په ذریعې سره راځي خلکو نه چې کله مطالعه وکړي او چې کله بیا وګوري هغه په دې صدقة الفطر د دې زکات د دې صدقاتو په دې پیسو کې هغه خالي کوي ځان اعلی اعلی ګاډي اعلی اعلی ژوند او زندګي اعلی البته کله چې د میډیا مخې ته راځي بیا ځان په فقیر او عاجز جوړ کړي او په غریبانو باندې دغسې یو دغه تېرۍ ته به چې د چا سره تعاون کوي د دې نوکران دي ولې غلامان دي نو موږ تاسو د دغسې ټرسټونو نه د دغسې ادارو نه ځان وساتو باید چې موږ خپل صدقة الفطر د خپلو بچو هغه راواخلو او موږ تاسو په خپل کلي علاقه کې دغسې غریبان به وي هغه غریبان دغسې ډېر ستره چې تا ته للسائل والمحروم چې تا ته راځي هغه لاسونه ګوري داسې غواړي درنه خو ډېر پکې دغسې دي چې هغوی د خپل غربت ته وچېده هغوی په د غربت هم ورباندې شته مشکلات هم ورباندې شته حتی چې کور کې ټولنه لګله شوې لیکن هغه د حیا او غیرت دا نه ګواره کوي چې یو چا مخې د خپل ضرورت ښکاره کړي یو چا ته لاس ورښکاره کړي
دغه خلک ولټول ستاره دغه صدقه الفطر ستاره دغه زکات د پیسو د ټولو نه زیات مستحقین هغه خلک خامخا د صدقه الفطر او د زکات ورکول مطلب دا نه چې مخامخ یو څوک ذلیل کړو دي په دې کې دا ویلم ضروري نه چې د یو چاته ورکېش د زکات پیسې دی وایي هڅه یو چاته ورکوي دا وخت خپل ضرورت به پوره کړي پاګې سره د دې ویلو هیڅ ضرورت نشته چې هغه خامخا په دې کوو یره دا زکات پیسې دی دا وخت کوم ضرورت دی ویلو ته نشته بارل بونګو تاسو لري خیر اوس دویم نمبر مسله محترمو هغه دغه رمضان مبارک په اخر جمعه کې د قضا عمرې په دمه دی مونږ کې زمون خلک د مونږ ته قضا عمرې ویلې شو دي کې څه خلک سمونځونه په جمع سره وکړي څه خلک به دغه سوي او سلور رکعات کې په دې کې مخصوص صورتونه وي په دې سره د دې خلکو ذهن دامي چې په دې سره الله رب الجلال او یا کالو منظور معاف کړي یو څه کله مون مؤاخذه وکړه زه په څه مون علماء لغوي وضاحتونه شروع کړل نو دا غیر پر دې خلک یو بل هله اختیار لا و یره خیر زمو خدا خیله نه دا چې او یا کالو ګناهونه سره معاف کیږي خو خیر دا جبیره ګرځي د منظور کې کوم کوتاهی راغلي دا غیر پر دا ته خبرې ورته دي یاد وساتئ من تاسو مسلمانان یو من تاسو دا عقیده ده منظور په خپل وخت باندې پرسي قرآن مجید کې الله رب الجلال واضح الفاظو کې اعلان کوي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک منځ دا مسلمانانو باندې په خپل وخت کې پرسي دی د سهار منځ لپاره خپل وخت د ماسپخین کې لري ماسپخین منځ لپاره خپل وخت د بل ټوک کې لري دغه چې هر منځ د وخت لپاره الله رب العزت خپل وخت راغلی دغه تاسو وګورئ د رمضان مبارک روزي دې لپاره الله دا میاشت مقرر کړی د بل میاشت کې لکې دغه سید د منځونو لپاره الله خپل اوقات مقرر کړی دي دغه وختونو نه علاوه بل وخت دی ولکې او دویم نمبر بخاری شریف صفحه نمبر 557 مواقیت الصلاه کې حدیث د نبی اسلام فرمایي یو مسلمان شان خدا نه دی چې قصد نو مسلمان دي ځکه من ترک صلات متعمدا فقط کفر چا چې قصد منځ قضا کوي سره کفر وکړي کافر شو او حدیث کې راځي د مسلمان او د کفر په منځ کې د مسلمان خبره دي مسلمان په منځ قایمه کافر په منځ قایمه یعنی دا خو سره تصور نشي کېدای چې مسلمان دی او د قصد مسلمان دي البته غفلت کله هیر بلاشي کله به مسلمان قدر پاتې شي په دغه صورتونو کې ممکن ده چې موږ پاتې شي نبی رسول الله فرمایي من نام عن صلاه او نسيها چانه چې موږ څوک چې د څو موږ نه او نسيها یا دغه هیر شو موږ فليصليها اذا ذكر دې دا موږ د وکی کله چې د ترایات شي یا د راوښ شي لا کفاره لها الا ذلك د دې موږ لپاره چې له نو د شو یا د هیر شو بل هیڅ ذریعہ نشته نو خدای قضا عمرې په ځای سره معاف کیږي نه دا په توبه او استغفار سره معاف کیږي نه دا په بلې طریقې سره معاف کیږي د دې لپاره طریقه د قیو نه چې د قضا برکت او بخاری شریف کې امام بخاری مولا روایت نقل کوي کله یو چا نه یو منځ قضا شوی شل کاله به تیر شي شل کاله بس اونده کوم ځای ګرځي او یو بل حدیث کې راځي مسلم شریف جلد 142 انس بن مالک رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نسي صلاه فليصلي اذا ذكرها کله چې یو چا مونږ هي رسول الله مونږ دی وکي کله چې آیات شو لا کفاره لها الا ذلك د دې مونږ لپاره بل هیڅ کفاره نشته موږ د دې راګرځول دي او دغه رنګي ابن مسعود رضی الله عنه راوي د ترمذی شریف کې حدیث موجود دی ان المشرکین شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع صلات يوم الخندق مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ خندق په موقع باندې مشغول کو سوت کې د جنگ ډیر تیز سولوي شخصواران روان کړل په وخت او تیر اندازي دومره زیاته شو چې باران ولېدل په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځونو ترتیب نه جوړېدو امونځونو قضا شو نبی اسلام ته تخیری وکړل په دې وخت ځکه د دین د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موقع ملان شو نو بلال رسول ته حکم وکړ هغه اذان وکړ ثم اقام وصلى بعد اقامته وصلى الظهر ثم اقام وصلى المغرب بعد اقامته نبی صلی الله علیه وسلم ماجر منځ کو بل مقام منځ کو ګورو الله د پیغمبر نه
درې یا څلور منځونه فوت شوي دي د عذر د وجې نه د جنګ په حالت کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یو منځ راګرځوي بس دلته یو منکر حدیث بل ورته اعتراض وکړو ما ویل زه به پریشان کوم خو مسایل زیات دي دې وجې نه زه هغې ته لاړم اختر به وروسته به انشاءالله ورځ به هغې باندې تفصیلا راځم بل ورځ یې حدیث راواغستو وایي یاره وایي دې وایي چې که د چا حدیث کې راځي د چا نه مونځ قضا شو بیا قضا را وګرځوو نو دومره زمانه به دې په جهنم کې سوځي نو د رسول الله نه خدای راشي منځونه قضا شوي په پلمکۍ موقع باندې نبي علیه الصلاة وسلام بلال رضی الله عنه ورته بلال هم براویښ کې بلال باندې خپل هم خوب تاریخ شوی و نبی علیه الصلاة وسلام چې پاسېدو د هغه مونځ قضا یې را وګرځول نو د الله پیغمبر په جهنم کې سوځي ګوره دا د حدیثونو د انکار دپاره د دې طریقې همیشه منکرین حدیث د عقل په بنیاد په حدیثو اعتراضات ما بل ورځ ویډیو کلیپ جواب کې وکړو نو ما ورته ویل خو دغسې قسم حدیث نشته دی چې یو چا نه مونځ قضا شو یې قضا را وګرځوو نو دا به دومره زمانه په جهنم کې سوځېږي البته شیخ زکریا نور الله مرقده په زیرمان کې یو دغسې قسمه مضمون نقل کړی دی لیکن علما باندې پوهېږي هلته چې عربي الفاظ وګوري شیخ رحمه الله په خپله نشاندهي کړې ده چې زما سره څومره د استیاب کتابونه دي په هغې کتابونو کې ما ته دغه حدیث میلاو نه شو البته ما په پلانکي باندې اعتماد کړی د هغې په حوالې سره مې را نقل کړی دی لیکن هغه الفاظ کې حدیث چېرته د حدیثو په کتابونو کې نشته ما مخکې ورځې وشو ما چیلنج کړی ما ورته ویل زه د تا نه د اوس کوم ځان ته مولا وی دا حدیث ما ته پوره ذخیرې حدیث کې راوښه او دویم نمبر کې دغه حدیث صحیح هم شي هلته په خپله شیخ رحم الله د حدیث د لاندې درې ځای لیکلي چا چې قصدن مونځ پرېښودو او دا قضا را وګرځوي نو هغې ته به دومره وخت سزا میلاویږي او دغه د حدیثو مسابق من ترک صلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن مونځ پرېښودو دی سړی کفر وکړو باقي دا د رسول الله صاحب نه چې کوم مونځونه فوت شوي وو هغه مونځونه په جنګ کې دومره مشغوله او دومره زیات دا غشي دی باران به شانتې ورېده هلته د مونځ موقع نه وه هغه قصدن نه دي پاتې شوي او په کوم هغه موقع باندې چې ولیدل شوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظام یې کړی او بلال ته ورته به موږ راایښ کړي خو په هغه باندې الله خوب تاریخونه څه به یې کړي رفیعان امتي الخطأ والنسیان الله پیغمبر وایي زما د امت نه خطا او نسیان چوکلی شوی دی یو سړي باندې خوب راغی هیر راغی په دغې باندې مؤاخذه نشته خو سړی مرفوع القلم یې بلې ورټومبه او یو بل حدیث کې راځي نسائی شریف جلد 100 لاندې دغه حدیث موجود دی یو کس تپوس وکړ الله پیغمبره که یو سړي نه هیر شي یا د غفلت د وجې نه یو لمونځ هم نه پاتې څه به کړي نبي علیه الصلاة وسلام کفارة ان یصلیها ارادتها د دې کفاره دا ده چې دقه لمونځ را وګرځوي یعنې که غفلت د وجې نه قصدن یې پرېښی یا دی ولیدل شوی دی د هغې لپاره کفاره وکړه بل ورځ یو ملا مې اورېدو هغه په دې لګیا دی چونکې زموږ د اهلسنت والجماعت جمهور مسلک دا دی که یو سړی قصدن مونځ پرېږدي بیا توبه وباسي صرف په توبې سره د مونځونه نه معاف کېږي که 50 کاله مونځونه پرېښي دا به راګرځوي فقهاو د هغې لپاره طریقه ذکر کړې نو دیو مسلک دا دی چې یاره که یو سړی وده شو یا ورنه هیر شو د هغې قضا شته دی خو که یو سړي نو قصدن مونځ باندې شو بیا د دې قضا نشته دی او بیا چیرې جوړ کوي ویره ما ته رسول دغسې راوغی چې رسول الله څه فرمایلي بابا د رسول الله صاحب زمانه کې چا قصدن مونځ نه پرېښودو هلته سوال نه پیدا کېدی شو چې یو صحابي دغه قصدن مونځ پرېږدي هغه زمانه کې ته یو کس دغسې وښایه چې هغې قضا مونځ پرېښودلی وي یا د قصدن مونځ پرېښودو تصور ورته نه شو پیدا کېدی نو ته دغسې قسمه داران زه کوم طرف بهرحال او څلورم نمبر دا ده په دې طریقې سره محترمو یو خلک اعلانونه کوي خلک راجمع کوي نو په دې سره د ګناه اظهار کوو کتاب نه زمونځ قضا شوی نو رایت لیکلي زموږ فقهاو چې دا مونځ په خپل کور کې له ځان سره خوبیت ور پټ وکړه ځکه په دې طریقې سره دا بحر الرایت زموږ د فقه لوی کتاب دی دې ټولو لیکلي دي په دغه حالت کې دا مونځ ته پټ وکړه ځکه ګناه چې کله وکړي د ګناه پټه کې د ګناه اظهار مه کوه کله چې انسان د ګناه ظاهري د ګناه ذکر کوي دا بله ګناه ده نو تا نه منځونه قضا شوي دي بې نمازه بچې اوس جومات کې خلک راجمع کوي او چا نه منځونه تللي دي ټول راځئ نو په ټولو خلکو د ګناه اظهار کې بله ګناه کې برباد دي او بله لوی خرابي پکې دا ده چې دوی چې دا مونځ کوي دا نفل ګڼي نفل حالانکې
نفل لپاره با جماعت دغسې اهتمام کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د سلو امامانو نه رسالي نو دې په یو بل بدعت کې په دې طریقې سره مبتلا شي. فقهاء کرامو تصریح کړې ده چې دا طریقه چې په دې سره موږ هغه مکروه کیږي. او په شپږم نمبر فقهاء کرامو په دې تصریح کړې اتفقوا على وجوب قضاء الفوائد. فقهاء اجماع کړی ده په دې باندې چې قضا منځونه برابرځي حتی که فقهاء بابونه لګولي. زما سره به روایت دی زموږ د فقه مشهور کتاب د صفحه نمبر 140 ده جلد نمبر 2 دی دې لیکل الاصل فی ان كل صلاه فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فانه يلزم قضاء وسواء ترك عمدا او سهوا او بسبب نوم وسواء كانت الفوائد كثيره او قليله. اصل په دې کې دا دی چې څومره منځونه د دینه پوت شوي د خپل وخت نه وروسته ثبوت د وجود د یعنې د بالغ مکلف په د منځ واجب شوی د وجې نه واردنه نه هېر شوي وایي قصدن تېر شوي د دې ټولو کې اصل دا ده چې دا به د دې منځ قضا راګرځي بله لار د هغې لپاره نشته. دا زموږ ټولو فقهاو تشریح کړې ده. بحر العلم کې دغسې احکام القرآن د جساس کې جلد 388 کې دغسې رحمت الامه 146 کې دغسې شامی کې دغسې نووي جلد 231 کې تقریبا هر پپیر په دې کې باب لګولی دی چې دغې منځونو به قضا راګرځي په طبي استغفار سره دې رماف کړي. نو دا قضا عمرې ته څه ولې کوم طرفه راغی امامان فقها په دې باندې نه پوهېدله د حدیث د هغوی مخې ته نه و. اوم نمبر په دې باندې اجماع د امت وکړه. وروسته کتاب پیش کوم تاسو ته مولا علی خلیل مولا فرمایي قضا عمرې دا کومه طریقه چې راغلې ده په اجماع د امت سره باطل ده. دا د مسلمانانو د اجماع نه خلاف ده او عقلا هم دا خبره غلطه ده. تاسو ګورئ یو چا باندې 10 روپۍ دي او تعالی 10 روپۍ درکړي بس دا هغه ټول د طرفونه کباره وګڼه نو خپل حق یو چا ته دغسې طریقې سره نه معاف کړي. ظالمه د الله حق د باطل کولو لپاره تا دغسې طریقې راویستلې او په دې سره به مسلمانانو کې سستی بېلمازي پیدا کړي. بس خیر مړه بس قضا عمرې په هغه وخت کې وکړو یا بعضې به پکې دا وایي په رمضان مبارک کې وایي دا یو لمونځ چې دی په اویا باندې قبلېږي بس زما د ټول کال هغې نه دا وګرځېدو که باره نه بابا ما وختې خو به ویلي چې دا ثواب ملاوېږي مرتبه نه ملاوېږي ستا په غاړه هغه پاتې او په دې باب کې دوی یو حدیث پیش کړي. دغه حدیثو موضوعات کبیر 742 مولا علی خلیل مولا ذکر کړی دی. دې کتاب کې مولا علی خلیل مولا هغه حدیث را جمع کړي دي چې هغې ته موږ موضوعي وایو. دا لوی فقیر او محدث تېر شوی دی. موضوعي احادیث ته هغې ته ویل کېږي چې د ځان نه جوړ کړی شوی وي او بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته منسوب کړی شوی وي. د دغسې حدیث حکم دا دی چې د دې بیانول حرام دي مګر په شرط دې سره چې د خلکو ته هغې هغه وضع ورکړئ. زه اوس تاسو بیانوم که د دې لپاره بیانوم چې تاسو خبر شئ چې د حدیث موضوعي د ځان ورنه وشي او حکم یې دا دی چې د دې بیانول حرام وي وغیره دی. بلغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم من ترک صلاه نبی علیہ السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې ځان نه قصدن د حدیث وکړو دې سړي په جهنم کې د خپله ټیکانه جوړه کړي د خپله ټیکانه جوړ دی په جهنم ته شي. مولا علی خلیل مولا په دې کې دغه حدیث نقل کوي من قضا صلاه من الفرائض فی اخر جمعه من شهر رمضان. چا چې قضا د فرایضو نه په اخر جمعه کې دا راوګرځول کانه ذلک جابرا لكل صلاه فائدت بعمري الى 70 مره. دا به د دې په ژوند کې چې څومره منځونه درنه قضا شوي اگر چې بیا کارولې دا به هغې لپاره چې کېدای شي بیا څه لیکي باطل قطعا قطعي طور دا حدیث باطل دی. ولې؟ لانه مناقض للاجماع ځکه چې دا خبره د اجماع خلاف ده. د مسلمانانو په دې باندې اجماع اتفاق دی د علماو چې په څو منځونو سره د ټولو منځونو چاته رامعاف کړي. دا حدیث د اجماع د امت د خلاف دی. مولا علی خلیل رحمه الله او دغه مولانا عبدالحی لکھنوی رحمه الله په دې باندې مستقل رساله لیکلې رسائل د علامه لکھنوی چې لوی فقيه دی د امام دین په خپل کتاب صفحه نمبر 70 کې لیکي یو ځای وایي باطل قطعا لانه مناقض للاجماع او بل ځای لیکي هذا موضوع بلا شک بغیر سره شک او شبهه نه د حدیث موضوع دی او اخر لیکي ولا ادري من ازول وزاره. ما ته پته نشته چې د دې خلکو لپاره د حدیث چا جوړ کړی د حدیثو کتابونو کې د دې ذکر نشته دی. مولانا عبدالحی صاحب د موضوعي حدیث هم بیا د موضوعاتو هم قسمونه ذکر کوي بیا لیکي دا هغه خطرناک او بدترین قسم موضوع ده
چې کتابونو د حدیثو کې د ذکر نشته او بیا وایي قبح الله الكذابین الله دې دقه کذابین الله دې دیو برباد کې الله دې دیو مخونه ته ورکی چې دیو دغه سي دروغ د الله پیغمبر باندې او رسته به تفصیلی بحث په دې باندې او بر محترم حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وذلك حرام بوجوه د مونږ دغه طریقه چې راخله کې د پسو وجوهات سره حرام دی راکړه په ترې ذکر نو باندې دا طریقه غلط او محترم ده بدعت ته بدعت نظام وساتي او دا خبره کول یاره خیر بس موږ دا نو یو کال د بار ګناهونو لپاره کواره ګرځي او خیر دا منځونه لپاره په جبیره شي او مستحب عمل دی او مستحب حکم شرعي د ځان نه نشه مقررول حدیثو کې دې ذکر وکړه فقهاء کرام تیر شوی دي صحابه کرام تیر شوی دا وینه تذکرہ وکړه تاسو په سم سم سره کې را باسي او تر استحباب تر انجامات او بیا نوافل نور دي تاخذ نور نوافل په بل وخت کې تاسو په جماعت سره اهتمام ونه کوو تاور در اخیره جمهور له مقرره کړی بیا په جماعت سلسله کې د دومره تداعی کې داسې زونه تر زړه بارک او محترم زموږ علماء دیوبند په صراحت سره دیتا هغه بدعت لیکل دي مثلا د زما سره کتاب دی دارالعلوم دیوبند فتاوی دارالعلوم دیوبند کوم زموږ دارالعلوم دیوبند نشای شوی د دې جلد نمبر 3-4 د سلورم جلد فتاوی دارالعلوم دیوبند د په صفحه نمبر 306 او 307 باندې واضح الفاظو کې لیکل دی دا بدعت دغه سي زمونږ د دارالعلوم زمونږ یو بل مشهور فتاوا د خیر الفتاوا چې زمونږ کوم د وفاق المدارس بورډ د دې مشهور مولانا محمد قاری مولانا خیر محمد جالند رحم الله دیم واضح الفاظ کې خیر الفتاوا د دې دویم جلد او د صفحه نمبر 610 دا تغیر کې په صفحه نمبر 608 خو شاکه د پوره تفصیل سره لیکل چې دا بدعت دی اته د مسلمانان ځان بچي دغه سره زما سره یو بل فتاوا فریدیه چې مفتی اعظم پاکستان ورته ویل شي دم په خپل فتاوا فریدیه د دې جیل نمبر 2 د چې کوم دارالعلوم حقانی کې د مفتی پاتې شوی دیم لیکي وایي یہ نماز نہ قرآن حدیث سے ثابت ہے نہ فقہاء کرام سے مروی ہے بے پاکی بس تفصیلا عبارات نقل کئی پورے تفصیلی بحث کړی دی چې دغه قضا عمري منځ د احناف د اصول له خلاف دی او دا قرآن او حدیث هم نه ثابت دغه څه حواله لري دي خو تقریبا عثماني د شیخ الاسلام مطلق عثماني سے جلد 125 فتاوا حقانیه جلد 3 صفحه نمبر 48 کفایت المفتی جلد 3 صفحه 325 یعنی ټول باندې تصریح کړی دا چې څومره منځونه د انسان قضا شي د یو منځ قضا برابر برابر خبره ده کله موږ د خوب د وجه نه تللی کله موږ د انسان نه هېر شوی ځکه د مسلمان شان دا نه دی چې د قصدن موږ قضا کړي او کله موږ د قصدن پرېښوي دا ټولې لپاره اصول دا دی چې د یو منځ برابر ځای په درې څلورو منځونو سره د منځونو نه معاف کېږي دا د قرآن نه ثابت شو د حدیثو نه ثابت شو نو موږ او تاسو باندې زموږ مسلمانان بعضې ناپوه وي یو څیز وویلي په فیسبوک باندې او دغسې حدیث دا بیا ټپه ډالډه شیر کوي دغسې ما ته په خپله چې یو حدیث درته مخې ته راشي که دا مه شیر کوه لاول معلومات وکړه چې دا حدیث واقع شته دی که نشته دی د یو عالم پوه سړي د معلومات وکړه چې کله درته هغه وایي او واقعي د حدیث سره به یې شیر کړه که هغه درته وایي چې دا حدیث نه دی دا موضوعي دی نو ما درته وویل الله پیغمبر فرمیلي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار تا د ثواب په نیت باندې مخکې کار کړی او ستا دپاره د جهنم د تلو ذریعه وګرځېد نو بهرحال رمضان مبارک اخیرنۍ ورځې ډېر قیمتي جوړې کړي او بله دا خبره ټیم ختم شو ناوخته شو خو دا د لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه غوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو مجاهد صحابي د بني اسرائیل تذکره کول ویل الله 1000 کاله عمر ورکړی د ورځې په رجل او ورسره به جهاد کولو شمېر او عبادت کې تېرو صحابو د افسوس اظهار وکړي الله پیغمبره موږ دغسې کوو زموږ دومره عمرونه نشته دی نبی علیہ السلام هم یو ځل بل روایت کې راځي خفه شو زما د امت عمرونه خو دومره نشته دی نو هغه خلکو ته به زما امت په ثواب کې ورو نه رسي الله دا صورت نازل کړه شپه وکړه لیلة القدر خیر من الف شهر دا شپه د قدر د زرو میاشتو نه غوره ده چا چې دا ژوند دی کړه الله به د زرو میاشتو د عبادت ثواب ورته ورکړي نو دا تقریبا راجع قول الله د رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې تا شپې چې کومې دي 21 23 تر 2 تېرې شوې 25 27 29 د 15 شپې انسان په دې کې څه وکړي د شپې ماسوتن او سهار لمونځ په جمع سره وکړه په دې شپې څه خاص عبادتونه نشته ودرېږي نفل الله ته وکړه یوازې په جمع سره سورت تسبیح لمونځ پکې وکړه تلاوت د قرآن پکې وکړه ذکر پکې وکړه خوب هم پکې وکړه دعا هم وکړه په دې شپې فرشتې راځي ستا په دعا باندې امین وایي
په دې شپې راځي څوک چې شپه په عبادت کې تېروي فرشتې راځي دغه فرشتې د دې سړي لپاره د مغفرت دعا کوي چې موږ تاسو هغه ځایونه کوو زموږ مسلمانانو لپاره هره شپه د قدر ده خو چې موږ تاسو به دغه نیت پاسې ژوندی کړو